وی خدا اوس د غنی واورا په صفا ساده پښتو کې مال نه راځي خبرې په چلول او اشارو کې وی ما ته څه مغل کې رک مغل او رک کور دی ولې نن نوم د هغه نه اخلي چې د نن په اوږو سور دی د پښتو لاره صفا ده پکې هېڅوک نه پرېوځي هر پښتون د عمل پلار دی خو چې یره ترې نه وځي وی ای زما ننګیالي قامه ولې پروت یې په ایرو کې د چا یره نن خالي کوي ستا د پلار نیکه حجرو کې تا نه هیر شو چې یو وخت کې لکه باغ ډک ترانه وې ټول جهان د جړې شپه وه ته ستوري د سبا وې د دې سرو ټیکرو لاندې پټې لوی خزانې دي د دې خاورې تندر جوړ کا په پښتو کې دا کمال دی د خټک د نرۍ ګیرې هر وخته خوشحال دی وی چې غیرت توره ته لاړ شي د زمري نه جوړ ګیدړ شي چې غیرت توره ته لاړ شي د زمري نه جوړ ګیدړ شي د ګیدړ په شان جون تیر کی د ګیدړ په شان دې مړ شي د تاریخ سړکې روښانه ستا د حسن منارې وې اوس هیرو له ذکراله چې لایق د هېرېدو یې دا چې پروت یې په کووي کې ته به ناست په سردارو وې خدا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې ما له نه راځي خبرې په چلول او اشارو زه شل کاله پس هماغې علاقې هماغې پښتنو خپل وروڼو ته حاضر چې په دې شلو کاله پس ما ته د دې خاورې مینه عزت زما په سوچ د هغې شل کاله مخکې د راتلو نه نن شل کاله پس ستاسو د پښتنو مینه شل کرته زیاته میلاویږي زه په دې ستاسو شکریه ادا کوم او ستاسو مشکور یم زه ګرانو وروڼو په یو داسې خاوره ولاړ چې دا زما د ټولې صوبې زړه دی د خیبر پښتونخوا زړه پېښور او بیا د پېښور زړه نوتیاو دا تاسو ټول چې کوم ځای ولاړ یې او زه دا ګڼم چې زه په دې خاوره د خپل پلار د خپل نیکه د خپل قر نیکه خبرې د یاد دهانۍ دپاره دوره وکړم د نظریې د تازه کولو دپاره دوره وکړم نو زموږ وروڼو باچاخاني چې خلک وایي باچاخاني څه ته وایي باچاخاني دا ده چې بغیر د مذهب نه بالا د رنګ نه بالا د ژبې نه بالا د هر شیز نه بالا د انسانیت یا د انسان قدر کول د انسانیت یا انسان سره مینه ساتل او د الله خدمت کول د الله د مخلوق هغې کې باچا خاندان نه دي ویلي چې دا خدمت به موږ تش مثال د مسلمان کړو په دې خاوره چې زه دلته ما ته پته ده چې زموږ سره خپل زه ورته ماینورټي نشم ویلی خلک ورته ماینورټي وایي ګنې زما په خیال چې زموږ په دې خاوره کو په دې خاوره مسلمان دی کو په دې خاوره سیک دی کو په دې خاوره عیسائی دی کو په دې خاوره د هر مذهب والا دی هغه ته د آئین در اختیار کې دننه خپل ژوند تېرول د بنیادي حقوقو هغه هر څه ورکول دا د باچا خان د نظریې لومړی کړی بله زه دا خبره وکړم ولي خان بابا به دا خبره کوله چې په دې پښتونخوا کې څونه خلک موس کو هغه پښتون دی په ژبه کو هغه په ژبه مثال کوی یا هغه د پښتونخوا په خاوره نورې ژبې وایي زمونږ دپاره د پښتونخوا د خاورې د هرې ژبې والا داسې دی لکه پښتون ځکه چې پښتو تشه ژبه نه ده پښتو یو کردار دی او موږ هر ژبې والا به انشاءالله هغه د پښتو کردار خپلو یو بل به خپلو ګرانو وروڼو سیاست کوم اړخ ته لاړ نظریې کوم خوا لاړې او یو داسې مقام ته راورسېدو د جمهوریت چې نن خلک د کرسو دپاره خپل مشران کنځي نن د څه لالچو دپاره سیاست دې ته راغې چې نظریې په شا روانې دي او زه خو ورته به لوټې ووایم ځکه چې په سیاست کې د دې دپاره مهذب ټکي چې دی نو هغه خلک ورته لوټوي ګنې مشر خدای دې لري هغه به وایي دا څه خلک چې دي نو دا دې ته لوټه ویل د لوټې توهین دی لوټه به درنه خفه کېږي چې مثال پرویز خټک ته هم ته لوټه ویل مثال ستاسو دلته دا نور چې نه نظریه معلومه ده نه سوچ معلوم دی نه فکر معلوم دی نه د ماضي پته لګي نه د مستقبل پته لګي خودی به وی ټکر کې لوگ زه ورته وایم چې دا ټکر کې لوگ چرم نه وو دا تپړ کې لوگ وو هغه یو ټک سره ټول تښتېدلي وي نن ګرانو وروڼو دا به تاریخ ښیي نن چې په کومه موقع موږ ولاړ یو موږ فخریه دا وایو چې زموږ پلارونه زموږ نیکونه د تاریخ په پړاو کې په سمه لار روانو هغې نه لاره بې غلطه شوې نه ده هغې نه خپله لار بې درکه شوې نه ده نن هم دا یقین ولرئ
چې د باچا خان نظریه، د باچا خان سوچ او فکر چې دا څه دی. مثال نن هر سړی د کرسو لالچ کوي، نن هر سړی د عہدو لالچ کوي، خو د باچا خان نظریه دا ده چې د باچا خان کړوسې قام ته مخامخ ودرېږي او دا لوس کوي چې یا پښتنو زه به درنه انشاءالله په ژوند کې د دغه شي سوال ونه کړم، زه به انشاءالله یو سرکاري دفتر ته لاړ نه شم، زه به انشاءالله د سرکار یو نوکري ونه کړم، ځکه چې موږ عهد دا کړی دی چې موږ به د قام نوکري کوو. نو چې د قام نوکري کې بیا د سرکار نوکري نه کېږي. انشاءالله د باچا خان کورنۍ به ټول عمر د خپل قام نوکري. موږ د عہدو لالچیان نه یو، که خدای موږ دې وینه کې د عہدو لالچ و نو باچا خان له خو انګرېز نیمه پښتونخوا ورکړې، دا نیمه پښتونخوا تا پسې لیکم، خو په آرام کښېنه. هغه ورته وایي چې ما پسې خو به نیمه پښتونخوا ولیکې، خو زما د غریب پښتون بسي. د هغې ورسره جواب نو باچا خان ورته وایي دا خو ته نیمه یادی، کو دا ټوله پښتونخوا هم را پسې لیکې، زه د خپل پښتون د خپل محنتکشه پښتون د اواز نه د رستو کېدو والا نه. ګران وروڼو، خلک وایي لارې مې موږ د باچا خان پرېښود. زه منم او دا یو تل حقیقت دی چې موږ خلک د باچا خان او د هغې خدای خدمتګارو د خپو خاورو ته هم نه موږ مسلمانان یو. الحمدلله موږ ټول په کلمې مسلمانان یو، خپل نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ژوند روان یو، خو د هغه په شان ژوند ته موږ رسېدلو سوچ هم نشو کولی. دغسې موږ د باچا خان پیروکار یو، د باچا خان په قول او په فعل برابر یو، خو موږ باچا خان ته رسېدل خدای په صدو کې داسې یو انسان پیدا کوي، هر دویم انسان باچا خان کېدی نشي. او دا ځکه خو یو باچا خان و چې انشاءالله تر قیامته پورې به د باچا خان په نوم یاد. ګرانو وروڼو، که ستاسو اجازت وي لږ د دې میډیا لپاره به زه په اردو کې خبرې وکړم او دلته ما سره ملګري داسې به وي چې هغوی به ہندکو وہی نو سبداغی ہم لگا نمائندگی حکم. باچا خان بابا کا نظریہ بہت آسان ہے اور آسان کے ساتھ بہت واضح. اس میں تین باتیں ہیں. اگر ہم سوچیں فکر کریں تو میرے خیال میں اگر ہم بنیاد پہ پہنچتے ہیں تو باچا خان بابا کے نظریے کے تین. سب سے پہلی بات، جو باچا خان بابا نے تحریک کا آغاز کیا اسی وجہ سے کہ پختون قوم میں بہت بڑے تنازعات. یہ باچا خان بابا کا نظریہ تھا کہ ہم نے پرامن ہو کے، ہم نے امن کی پرچار کر کے، ہم نے عدم تشدد کی پرچار کر کے اپنے قوم کو یکجہ کر کے اس کو ایک ایسا فورس بنایا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے انگریزوں کے خلاف مختلف قسم کے تلواریں اٹھی ہیں، انگریزوں کے خلاف مختلف جدوجہد اٹھے ہیں، لیکن یہ باچا خان بابا اور خدائی خدمتگار کے عدم تشدد کے وہ گولیاں تھی جو گولیاں نہیں ہوتی، جس نے انگریز کو یہاں پہ شکست دیا اور انگریز کو مجبور کیا کہ وہ ہماری سرزمین کو چھوڑ کے اپنی سرزمین. ہر قوم، یہ دنیا کی جو بھی قوم ہو، یہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم باچا خان بابا کے نظریے کے تحت چلتے ہوئے ہم امن کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم کہیں بھی تشدد کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ کھڑے رہیں گے. اب اسی بات کو اگر میں آج کے حالات میں جوڑوں تو ہم پختون قوم بلکہ دل اور دماغ رکھنے والا ہر انسان فلسطین میں جو بربریت ہو رہی ہے اس پہ دکھی ہے. ہم فلسطین کے ہر دکھ درد میں شریک ہیں، ہم فلسطین کے عام شہریوں کے دکھ درد میں شریک ہیں، اور ہم اس لیے شریک ہیں کہ جن حالات سے فلسطینی بھائی گزر رہے ہیں آج، ان حالات سے پختون قوم بھی پچھلے 50-60 سالوں سے آج 3,30,000 فلسطینی شہری بے گھر ہے. کوئی لگ بھگ جو باتیں آ رہی ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، ہم ان کے درد میں شریک ہیں، ہم ہر قسم کی ہمت کریں گے، ہم ہر قسم کی دعا بھی کریں گے. لیکن یہ جو لاکھوں پختون، ایک طرف 3,30,000 کی تعداد، ایک طرف ایک آپریشن میں 1,10,000 خاندان پختونوں کے بے گھر ہوئے ہیں. آیا
ان کے غم میں کوئی میرے ساتھ 2 آنسو بہائے گا؟ میں مانتا ہوں، میں دکھی ہوں، فلسطین پہ جو بمباری ہو رہی ہے بہت ظلم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ ہسپتال پہ بمباری نہ کوئی قانون اجازت دیتا ہے، نہ کوئی مذہب اجازت دیتا ہے، اور نہ انسانیت اجازت دیتا ہے۔ میں یہ ماننے کو تیار ہوں، اور میں اس دکھ درد میں شریک ہوں جو پختونخوا میں یا لر اور بر پختون قوم پہ جو لاکھوں کے تعداد میں دھماکے ہوئے ہیں، جو ادھر ہمارے پختون قوم کے ہر مکتبہ فکر، ہر سوچ، ہر مذہب والے لوگ شہید ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں۔ فلسطین کے غم و درد میں ہم سب کے ساتھ شریک، لیکن جو فلسطین یا غزہ کے مسلمانوں کے لیے یا پختون اکٹھے ہو کے بلین یا ملین مارچ کرتے ہیں، کیا ان پختونوں نے کبھی جو پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا آ رہا ہے اس کے خلاف نکلنا تو چھوڑیں، ایک بیان تک دیا ہے؟ ANP تو چھوڑیں، کیا جمعیت علماء اسلام کے لوگوں پہ جب دھماکے ہوئے تو کسی نے دیکھا ان مولویوں کو نکلتے ہوئے کہ بھئی یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ادھر بھی مسلمان ہے، پھر قوم بھی اپنی پختون ہے، اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھائے گا؟ میں مانتا ہوں کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، وہ بربریت ہے، لیکن یہ میرے ساتھ دنیا کو ماننا پڑے گا کہ جو افغانستان میں ہوا ہے یا جو پاکستان میں ہو رہا ہے پختون قوم پہ، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی بربریت ہے، اور کہیں بھی یہ روا نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں کھڑے نمازیوں کو نشانہ بنا کے شہید کریں۔ کہیں بھی یہ روا نہیں ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ مسلمان بچوں کو شہید، کہیں پہ بھی یہ روا نہیں ہے کہ آپ بوڑھوں کو، عورتوں کو، عام شہریوں کو، بازاروں میں اسکول کے بچوں کو نشانہ بنا کے ایسے ظلم جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے جو ظلم پختون قوم کے ساتھ۔ میں صرف فلسطین کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں بادشاہ خان بابا کا نظریہ یہی ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، یا وہ کسی بھی مذہب کا ہو، بادشاہ خان بابا کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی مظلوم ہے، جس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، میرے دادا ولی خان صاحب مثال دیتے تھے کہ ہم ہمیشہ یہود کے خلاف حسین کے لفظ، ہمیں ہمیشہ آپ حسینیت میں پاؤ گے، ہمیں آپ کہیں بھی یزید کی طرف نہیں۔ یہی نظریہ رکھتے ہوئے اگر میں تحریک طالبان افغانستان کو ایک دہشت گرد یا ایک غیر نمائندہ قوت مانتا ہوں، اسی طرح میں جو فلسطین کے دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ دہشت گردی کر کے پورے فلسطینیوں پہ آگ لگا دی ہے، میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں، اور میرے خیال میں انسان جو بھی تھوڑا سا بھی سمجھتا ہو اس کو ان سب چیزوں کی مخالفت کرے۔ ہمارے پختونخوا کی زمین پہ جنتوں کے ٹکٹ بہت ملتے، میری خواہش ہوگی، ہم تو الحمدللہ یہ مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین اور ایمان اسلام میں آپ کے یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، آخرت کے دن کرنے ہیں، آپ کے عمل پہ کرنے ہیں۔ باقی جس کو جلدی ہے جنت پہنچنے کی تو خدا را ان ہزاروں پختونوں کے بہاف پہ میں ان کو منت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو جنت کی جلدی ہے، آپ اسرائیل پہنچے، آپ کا خرچہ ہم برداشت کریں گے، خرچہ برداشت کرو گے نا؟ آپ کا خرچہ ہم برداشت کریں گے، برائے مہربانی اسرائیل جائے، وہاں پہ آپ کو جنت بہت جلدی ملے گا، وہاں پہ اسلام کی خدمت کرے، وہاں پہ مسلمانوں کی گرانوروں امن یو آغا ٹکے دے چدا ٹکے دا پچا جند کی نی آغا جند نامکمل اسو چی آغا جند نشت تاتا حفاظت نی ستا بچے پا حفاظت کی تعلیم لنشت لے واپس کورتا نشیرات لے ستا سو زمن زنانا پا حفاظت بازار تا نشت لے واپس کورتا نشیرات لے
او دا جنگ په موږ 50-60 کاله نه روان د مذهب په نوم هم وجني د مذهب په نوم مړه کېږو او دا راته پته نه لګي چې څوک هم وجني د هغې منصوبه څه ده ځکه چې که څوک وایي چې زه په اسلام راولم نو اسلام هغه اسلام کوم چې پیغمبر علیه السلام راوستی دی هغه اسلام په دې طریقو نه راځي خو موږ د باچا خان په وخت کې د امن چغې والې موږ الحمدلله نن 100 کاله پس هم هغه امن دی چې هر ځای کې یادو د تشدد پر ضد د خپل سر په سودا چې هر څومره لوی دهشتګرد دی کو دی هر څومره لوی دی انشاءالله دا هغه نظریه ده چې د امن خبره راشي د یو لوی نه به هم نه رستو کېږو ستاسو په ډاډ هر چا ته به انشاءالله مخامخ ولاړم د خپل قام دفاع به کوم د باچا خان بابا نظریه طاقت باچا خان خدای خدمتګارو د هغې دا سوچ و چې طاقت به د خان بهادر نواب د لوی لوی مبرا خلکو نه راوچتو او دا طاقت په د ووټ په لار دې قام له ورکو دا دوه نظریې روانې دي یو خوا یو نظریه چې هغه دغه وایي بل خوا بله نظریه چې هغه د انګریز نه راواله تر د دې وخت پورې په دې سوچ او په فکر هر قدمه دي چې نه عوام بلډي سیویلین طاقت یا د طاقت محور عوام نه دی نه کیدی شي د طاقت محور به هغه 15% خلک د چا دپاره چې دا ملک آباد شوی دی د چا دپاره چې دا ملک آزاد شوی دی او د چا دپاره چې دا ملک تر دې وخت پورې روان دی غریب تر روان دی مالدار تر روان ملک د عرباو قرضدار دی مالدار د عرباو اکاونټونه دي ننم د باچا خان بابا تسلسل سوچ او فکر دغه سوچ او نظریه لري چې طاقت د یو چام نه دی په دې دنیا اول طاقت د هغه رب دی بیا په دې خاوره طاقت د دې خړو پښتنو دی د دې خړ سرو دی دا د دې فیصلې به دا به د دې خوښوي چې په دې خاوره به څه کېږي دا فیصلې به رانه انشاءالله نور څوک نه کوي او دا طاقت به موږ خپله وګرانو ورونو موږ وکتل چې په تېرو 10 کالو کې دا طاقت یې موږ نه واخیستو نو راشه ورور هغه خلک کېناستل چې اریانېدلو اوس خو هغه ښه ده ما به وی هغه یو لطیفه ما کړې وه چې څنګه چې دغه یې خیرني نه وي ډېر شرمونه به پیدا ښه ده چې هغه شی دننه شوي دي نو هغه شرمونه لږ ودرېدلو خو اوس الټا تاسو د پېښور ورونو دې ته سوچ وکړئ ستاسو د پاسه 100 ارب روپۍ زمانه BRT به یو ډېر ښه پروجیکټ وي BRT به د پېښور له ډېره فایده ورکړي خو ظالمانو څونه پیسې چې به BRT ولګېدې په دونه پیسو کې د پېښور هر شناختي کارډ والا ته یو نوی موټر میلاوېدی شو نو زموږ د پښتنو غریبانانو نورې مسلې کمې وې چې تا څه د پاسه 100 ارب روپۍ راوچتې کړې او د خپلو غرضونو دپاره د خپلو مقصدونو دپاره چې ستا د الیکشن دپاره پرویز خټک صاحب 10 ارب روپۍ 22 ارب روپۍ تا نقد کړې هم د دې BRT د پیسو نه او هغه اول دبۍ کې پیمنټ وشو دبۍ نه امریکې ته لاړې امریکې نه په فورن فنډنګ کې واپس د PTI اکاونټ ته راغلی او د PTI د 2018 الیکشن په هغې بد د دې تپوس به څوک کوي موږ خو پښتانه یو دغه مال د لاس به ورته پړه کوو که څوک ښه کوي هم به ورته لاس پړه کوو او که څوک بد کوي زیات به یې ورته وپړه کوو ځکه چې موږ خو پښتانه یو موږ خو اوده یو زه دا پته وایم چې زما پښتون به د خپل بچي د حق دپاره اواز اوچتوي ګرانو وروڼو درېیمه مسله وسایل یو خوا یو سوچ او یو فکر چې هغه د انګریز نه والا پاتې د انګریز دا غلام چې هغه وایي چې د وسایل د پښتنو بني دې ته سوچ وکړئ وسایل د پښتنو د بچو وړی به راوچتېږي او هغه خلک به پرې مړي بل خوا د باچا خان بابا سوچ او فکر چې موږ د بل حق نه غواړو موږ پردی حق نه غواړو خو واو د خپل د بچي وړی چې د بل بچي په خوله کې اینو ستاسو وسایل څه دي ګرانو وروڼو ستاسو وسایل ستاسو مالامال خاوره دا پښتونخوا چې یو ملک تیل پیدا کوي هغه ملک ترقي کوي یو ملک ګیس پیدا کوي هغه ملک ترقي کوي یو ملک بجلی پیدا کوي هغه ملک ترقي کوي زما پښتونخوا تیل پیدا کوي ګیس پیدا کوي بجلی پیدا کوي مختلف کاڼي ښه ګران کاڼي دي یورینیم مطلب نمونه له کاپر سلفر دا زما په دې خاوره پیدا کیږي خو زما بچي نار بی زما بچي لغړ بی
زما بچي خپې بلې خپې به زما لاره کوڅه به کنډري زما د بچو د تعلیم څه سوچ نشته زما د بچو د صحت دپاره نظام نشته زما په دغه هلي ډبه مې خفه کېږي موږ به انشاءالله دا نن زموږ دا عمل د الیکشن هم عمل دی خو ګران ورونو دا واضح کم یو وارې بیا چې د باچا خان بابا سیاست د حکومتونو محتاج موږ به انشاءالله د حکومت هغه لالچیان نه یو چې موږ به ستاسو په سر سودا کوو او حکومتونو ته به ځو نه زموږ د حکومت د تلو لار واحد یوه لار ده هغه عوام هغه دا قوم دی که چېرې دا پښتون قوم راپاسي د باچا خان بابا نظریه نن سل کاله پس په ځان پیي او دا خپله نظریه خپلوي او ما له اختیار عوامي نشل پارټۍ له اختیار ورکوي نو انشاءالله رونو دا وګورئ تاسو ګورئ پښتنو تر دې وخت پورې عوامي نشل پارټۍ سره زه د ټولې صوبې خبره کوم زه ستاسو خبره نه کوم تاسو خو هغه خلک ناست یې چې تاسو عوامي نشل پارټۍ سره هر وخت ودرېدلي یې هغه کو د لالا ایوب دورو هغه چې څنګه عقل شاه کاکا وی حاجي صاحب و عقل شاه کاکا و نن کو ارسلان دی موږ او تاسو خو انشاءالله هغه یو چې په دې سرې ټوپۍ کې پیدا یو او انشاءالله په دې سرې ټوپۍ کې به مرو موږ سره بله لار نشته خو زه د خپل پښتون قام ته وایم چې یا پښتونه زه د ملنډو یم زه ستا د ټوکو یم ستا خپل یم دغه م راپسې کوه خیر دی خو چېرته وګوره د خپلو له اختیار ورکه نن چې ته په 550 روپۍ یونټ بجلی استعمالې نن ستا بجلی چې ستا د ضرورت نه زیاته ته جوړې هغه پنجاب ته ځي پنجاب پې مزې کوي تا باندې هغه بجلی واپس په 550 روپۍ خرڅېږي موږ یې په 1 روپۍ جوړو پښتونه کو دا بجلی دی نو خپله کړه ستا ژوند به تش دې ته سوچ موږ انشاءالله په دې سوچ او فکر د باچا خان بابا د خدای خدمتګارو د ولی خان بابا په دې ناره چې ماله به اوس اواز راکوي جواب به راکوي چې انشاءالله زه په دې پوه شم چې او د باچا خان بابا د خدای خدمتګارو پیروکار نوسي کړوسي نن هم ولاړ دي خپله خاوره خپل اختیار دې له به ښه مدلل انشاءالله دا په ناروم نه میلاوېږي دا موږ هغه خلک نه یو چې یو منټ نه خپه اوچته که اختیار به درته میلو شي یا ډېره ښکلې ګانه به ریلیز شي نه موږ ته خپلو مشرانو دا لار ښولې ده دا به جدوجهد میلاوېږي جدوجهد به کوو د خپل ژوند سهولت به پرېږدو هر قسمه سختۍ ته به ځان نیسو خو د خپل بچي حق او نوړی به ګټو خپله خاوره خپل اختیار او دې سره بله لاره به اوس وایو زه به تاسو ته وایم زموږ بجلي د اوبو بجلي تاسو به وایئ چې نه منو د تیلو بجلي زموږ بجلي د اوبو بجلي زموږ بجلي د اوبو بجلي که چېرې تاسو ما سره همت وکړو او پښتون قوم زه د میډیا په وساطت وایم پښتون قوم چېرته څنګه چې دی نورو لا غیر هم د په زور اغشته دی خو په عوامي نشل پارټۍ ملاتړ وکړو انشاءالله زموږ د مشرانو نه پاتې دغه اختیار چې کم 18 آئیني ترمیم کې مشرانو کامیاب کړی دی هغې له به شکل ورکول غواړي او هغې سره دا مې در سره لوز دی چې په کومه ورځ اختیار زموږ شو دا بجلی به دې ځل راوړو خپلو پښتنو ته به انشاءالله د پښتنو په وسایلي توګه چې په روپۍ او په 2 روپۍ یونټ خپلو پښتنو له به یې ورکوو زه ګرانو وروڼو خبرې بالا لرم ډېرې لرم د وخت تقاضا ده تاسو د ماښام نه دلته ناست یې مازدیګر نه دلته ناست یې زه بې حده مشکور یم ستاسو ته بې حده مشکور یم د خپل مشر عقل شاه صاحب خلک بار نه چې صحیح ني خبرې به کوي انشاءالله زموږ د عوامي نشنل پارټۍ وجود یو دی موږ په یو اوړو کې ټوکېدلي یو موږ د دې خبرو نه یو د پارټۍ د زیاتر مفاد او زموږ د ټولو په مشوره انشاءالله دا ټولې فیصلې کېږي او څنګه چې عقل شاه صاحب وویل دا د هغې خواهش او لہذا انشاءالله اول سره موږ منلی دی ډېر زر به تاسو ته ډېر زر به انشاءالله تاسو ته د دې قومي حلقې نوي امیدوار زه زما پارلیمنټري بورډ مخ په وړاندې کوي ګرانو وروڼو زه الفاظ نه لرم چې په کوم الفاظو ستاسو شکریه ادا کړم تاسو چې کومه مینه کوم محبت کومه جذبه په دې موقع بالعموم ماله او بیا بالخصوص کومه مینه تاسو خپل د رور ارسلان سره وښوله زه د هغې مشکور یم زه د ضلعې د تنظیم زه د میټروپولیټن د تنظیم زه د لاندې د یونټو د تنظیمونو بې حده مشکور یم چا چې په دې
نننی پروګرام کې خپل خوارۍ کړې دي هلې ځلې کړې دي زه د هغې شکریه ادا کوم خاص لاس وپړقوی دې پولیس والا ورونو نه دا زمونږ د پښتونخوا دا پولیس چې دا ورونه سار غربه ماښام د دې قام په حفاظت د دې قام دپاره خپل ژوندونه وقف کړي دي زمونږ اصل دفاعي اداره ګورې دا ده هغه نور خو په نوم دفاعي ادارې دي چې کله هم په موږ سخته راغلې ده د دې قام دفاع دې پښتنو پولیس والا کړې ده او زه ټول عمر دې پولیس والاو ته سور سلام پیش کول غواړم ډېره مهرباني والسلام